روزه مبارکه را روانه ده. باید هر هغه څوک اول دا کار وکړي چې له چا څخه مور و پلار ناراضه وي، نو دی دې ورشي خپل مور و پلار دې خوشحاله کړي، د مور و پلار څخه دې عفو وغواړي، بخښنه دې وغواړي، د مور و پلار خدمت دې وکړي چې مور و پلار ځینې راضي شي. که چیرې روزه راله او له ده څخه مور و پلار راضي نه وو، مور و پلار ځینې ناراضه وو او د روزه یې د دې روزې هېڅ خوند نشته او دی تراویح کوي، نفلونه کوي، نو دا هېڅ نه قبلیږي. اول باید څوک مور و پلار خوشحاله کړي، ځکه که چیرې مور و پلار دې راضي و الله در څخه راضي ده. که مور و پلار در څخه ناراضه وو نو الله نشي خوشحاله کولی. ما او تا په دې روزه کې چې الله خوشحاله کوو نو راسو مور پلار به خوشحاله کو. په دې روزه مبارکه کې راسه د مور و پلار خدمت وکړه، د مور و پلار سره ښه سلوک وکړه، مور و پلار څخه بخښنه وغواړه که چیرې له تا څخه ناراضه وي. که چیرې د پلار یا مور در څخه خوشحاله سو نو الله در څخه خوشحاله ده، بیا به هم په روزو خوند واخې، هم به بیا په صلات تسبیح او په تراوح خوند واخې. که چیرې ته د مور و پلار خدمت نه کوې، مور و پلار ازاروې، مور و پلار د څه خفه وي، نو د دې روزې څه فایده ده، د دې تراویح څه فایده ده، د دې صلات تسبیح څه فایده ده، نور نفلونه تا ته څه واره کوي. ای زما عزتمند ورونو مسلمانانو، کله هر چا څخه مور و پلار ناراضه وي نو تر دې روزې مبارک کې د راتلو د مخه د مور و پلار خوشحاله کړي. چې مور و پلار دې خوشحاله کوي نو بیا هم روزې کې خوند شته، هم په تراوح کې خوند شته، هم په نفلیاتو کې خوند شته. که چیرې مور و پلار په دې روزه مبارک کې در څخه ناراضه وو نو الله نشي خوشحاله کولی، ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وای د الله راضي کېدل د پلار په راضي کېدل کې دي. که د پلار راضي وو الله در څخه راضي ده. که الله خفول غواړي مور پلار خفه که، مور پلار که دې خفه و نو الله در څخه ناراضه ده، خفه ده. نو که الله خوشحاله کول غواړي مور پلار خوشحاله که. نو راسي چې په دې روزه مبارکه کې د مور و پلار خدمت وکړو، مور و پلار خوشحاله کو. که مور و پلار در څخه خوشحاله سو پوه سه چې الله هم در څخه خوشحاله سو.